PSL 2025 کې پېښور زلمی خراب ترین پرفارمنس ورکو. پېښور زلمی پړومبني ځل باندې د PSL په تاریخ کې په لیګ سټیج کې د PSL نه بهر شو. PSL په تاریخ کې پېښور زلمی په لیګ سټیج کې د PSL نه نو بهر شوی. پېښور زلمی همیشه پلی آف ته کوالیفای شوی دی. چرته کوارټر فائنل بایلل نو بهر شوی دی، چرته سیمی فائنل بایلل نو بهر شوی دی او چرته فائنل بایلل دی. پېښور زلمی دا ځل پړومبني ځل باندې د PSL لست ایډیشن ودا چې په لسم ایډیشن کې د پېښور زلمی ټیم په لیګ میچونو کې د PSL نه بهر شو. ملتان سلطان اور پېښور زلمی د PSL نه بهر شو. اسلام آباد یونایټډ، کراچی کنگ، کوئټه ګلیډیټر اور دغه لوبډلې چې کومې دي دا پلی آف ته کوالیفای شوي او پېښور زلمی ته ټیکټونه د کور کټ کړل. بیګا چې کم میر شوی دی لاهور قلندر ولا ډېر په اسانه باندې شکست ورکو. په دغه میچ کې د پېښور زلمی کپتان صاحب بابر اعظم سم مسټیکس کړی دي، نورو کھلاړیانو څه غلطیاں کړې دي، په ټیم سلیکشن کې بابر اعظم څه غلطي کړې ده. مکمل تفصیلا خبره پکې کو، ویډیو مخبل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره شریک کړئ او تاسو به هم کمنټ کوئ چې تاسو په خیال باندې په بیګانی میچ کې په نورو میچونو خو خبرې نه کوو. بیګا چې کم میچ شوی د لاهور قلندر په مقابله پېښور زلمی په دغه میچ کې بابر اعظم سم مسټیکس کړو. د تاسو په خیال باندې پېښور زلمی کم ځای کې مسټیکس کړو نو کمنټ لازمي وکړئ. شروع به واچو د سٹارټ نه. جی پهله خو باران په وجه میچ 13 اور تر راغو. 13 اور کې بیا را میچ نور هم ریسکی شي، بیټسمن باندې پریشر شي، بالر باندې پریشر شي. بیټسمن باندې دی پریشر شي چې اورونه لیمیټډ شي او بالر باندې دا پریشر شي چې بیټسمن بوز هټ کوي، بیټسمن مخه هټ کوي. ځکه 13 اورونه ډېر کم اورونه دي. 13 اور پر اننګسو بابر اعظم تاسو غټلو اور پهله بالینګ وښتو، چونکه بابر اعظم لا پکارو چې نن بیټینګ ایشتلې وي. پچ تر راولپنډي پچ ته الریډي د بیټینګ پچ ته او کا سکور کا اور بیا سیکنډ اننګس کې لاهور قلندر نه چې 2-3 وکټې تا سٹارټ کې وښتي نو بیا تا په صحیح سکور نشو چې اسکوله. ځکه د لاهور قلندر چې کم مین کې لړیانو چې چا ور سره سکور کول هغه غي سره اونه سیم بیلینګ اور میچل چې کومو د نیوزیلند کې لاړي د دوه کې لړیانو په ټول PSL کې لاهور قلندر ل سکور کړو. نو سیم بیلینګ هم وسره نو د نیوزیلند میچل لغم ور سره نو لاهور قلندر باندې الریډي چا دغه جوړې دی شو پریشر خو کچر سٹارټ کې پېښور زلمی وکټ سېشتلې وي. نو بابر اعظم غټه غلطي دا کجګور دینه مخ کې میچ کې چې کم کراچی کنگ سره د پېښور زلمی میچو نو کې هم بابر اعظم تاسو غټلو اور پهله بالنګ وښتو چې ورپسې 237 رنونه په کراچی کې کول چې بیا ورپسې پېښور زلمی چیس کې ان خطه ونو شوې کوله. نو نن کم از کم بابر اعظم له بیګانی میچ کې پکارو چې تاسو غټلو اور پهله بیټینګ ایشتلې و چې 130 140 رنونه ورپسې کړې وي پېښور زلمی نو دا ورپسې بیا لاهور قلندر دومره په اسانه باندې نشو چیس کوله. لاهور قلندر پهله بیټینګ ویداوټ پریشر هغه میشن دا چې مونږ به هاي زیات نه زیات سکور په بورډ باندې لګو. دا هغه اوپنران کلیک شو، زبردست بیټینګ کو اوپنرانو چې کم محمد نعیم اور فخر زمان دواړو زبردست بیټینګ کو، ښه سٹارټ ورکو. لاهور قلندر 50 رنونه 50 رنونه په 19 بالونو باندې وکړ، 3.1 بال باندې دا غي 50 رنونه مکمل شو، ښه سکور کړو. پاور پلی پکې 4 اور ورنو زما په خیال باندې بابر اعظم غټه غلطي دا که بیا مس فیلډینګ د پېښور زلمی په بیګانی میچ کې صدور خو د پېښور زلمی نه کېچ ډراپ شي جی په بیګانی میچ کې 3 صدور اغه نه فوري ایکسترا تلې وي. وایډونه کې ایکسترا تاسو ګورئ هر بالر وایډ کړی دی. لیکوډ بدونه آسان لکراب غو داسه وایډ به ولا خپ آسان وایډ بالو کو لیکس ټام لا فخر زمان لا لیکس ټام لا وایډ خو قسمته کراته وي کو در باندې 6 تخکارا خبره ده. خبیا احمد دانیال خو خیر خبالنګ کړو، علي رضا ډېر خراب بالنګ کړو، هغه هم یو سو وایډونه وکړل جی. نو پېښور زلمی ورال په دې PSL کې خراب پرفارمنس خو په بیګانی میچ کې خراب ترین پرفارمنس هم په فیلډینګ کې هم په بالنګ کې اور بیا په بیټینګ کې. خا بیا فیلډینګ اور پہلے بالنگ وښتو، بالنگ هم خراب، فیلډینګ هم خراب. د بابر اعظم د ټاس فیصله غلطه زما خیال سره. خبیا بیټینګ کې راشي سایم ایوب غلط شاټ سلیکشن، محمد حارث له تاسو ګورئ جی محمد حارث په دې PSL کې د ټول بیټینګونه راوړوي د خپل غلطۍ په وجه باندې دی اوټ شوی دی، خپل غلط شاټ سلیکشن باندې دی اوټ شوی دی، خپل غلط شاټ سلیکشن باندې دی همیشه اوټ شوی دی. او د مطلب د ګوره پاکستان انټرنیشنل ټیم کې چې شامل شوی دی نو د غلط شاټ سلیکشن دی، د غلط گیم ام چې ور شاټ په وجه باندې د باندې باغټه پابندي ولګي. مطلب د بیا انټرنیشنل ټیم ته د لارې ډېر زیات ګران شي چې د غرنګ ام چې ور گیم کوي د ماشومان غونټه شاټ وخدا نه وي، د ذمہ داري گیم نه کوي، ریسپانسیبিলিټي نه اخلي. الکه تا نه سایم ایوب او شو ته ریسپانسیبিলিټي والا بابر ته وای خیر د یو سو بالا مطلب لک ټیم بوالو خو بیا به تماله سټرایک روټیټ کې او زه به هټ کوم. خو نه جی سایم محمد حارث همیشه غلط شاټ سلیکشن همیشه خپل پلان کې دی فیل کیږي. بل طرف له سایم ایوب ګوره ته ریور شاټ
نه واخې دومره شاله لاړو چې ځان نه وکټ په خپل ولا خو بیا میکسبریان چې کم دی د استرالیا بیټسمن هغه موټ شو بیا بابر اعظم نه په باونډري باندې کې نو بیا دغه چې کم ټاپ آرډر بیټسمنان دي د پېښور زلمي هغه هم فیل نو پېښور زلمي په بیګانی میچ کې لاهور قلندر خلاف انتهایی خراب پرفارمنس خراب فیلډینګ خراب بالینګ خراب فیصلې ټولې الټا پلټا فیصلې خو ګوره د پېښور زلمي سره چې کم احسان الله د احسان الله چې اخر کې اشتل دي هغه په یو میچ کې هم چانس ورنو کو چونکه هغه په کارو چې چانس ولا ور کړی وي هم په دې میچ کې بیګانی میچ کې یو بالر چې کوم علي رضا پکې اشتلو علي رضا خراب بالینګ کړو علي رضا نه علاوه غبل بالر د ملتان سلطان سره چې تیر شوی سیزن کې نو میرانه شو دومره خ بالر دی مړه نو هغه دومره خراب بالینګ کړو چې ډیر زیات سکور هغه ور کړو دا نوم دی جی ودرېګا سکور کارت کې راړو ما محمد علي صاحب جوړه محمد علي صاحب یو اور کړي پاره کې 21 رنونه ور کړي بل اور خو بابر اعظم ورم نکو خو پړومبني اور کې ګور لیکوډو کو چې ډومبني اور کې غ 11 رنونه ورکل دویم اور دو کو چې د پکې 21 رنونه ورکل نو دو اور د لاهور قلندر 31 رنونه شو نو بیا دا غي چې کم فارم روان شو کم ردم روان شو سکور نو غ بیا ونه درېدو تر اخره پورې بیا اخر کې ودرېدو داسې لګیو غي چې لګیدا داسې چې د 13 اور کې 180 190 رنونه کول په پېښور زلمي خو اخر کې دا غي سکور لک سټاپ شو که څنګه شروع غي چولې و 13 اورونو پورې دا غرنګ چلیدل وځه کین وکټ پریوت نه وي بیا خو د منس کې او لاست کې وکټ راي نه لاړل نو بیا غي مکمل سکور کول شي فخر زمان لا چانسونه جی خخ بیټسمنانو ته چانسونه ورکل کې چونه ولا ډراپ کړ پېښور زلمي ټیم نو پېښور زلمي په دې پی اس ال کې اوورال ډیر خراب پرفارمنس ورکل اوورال مطلب ډیر زیات فینس چې کوم ډیر ډیساپوینټډ دي د پېښور زلمي په پرفارمنس باندې سپیشلی بیګانی میچ باندې هر میچ ته پېښور زلمي د پاره غټل ضروري هر میچ پېښور زلمي د پاره غټل ضروري او دا د پېښور زلمي فائدہ دا و چې خیره پورې د سره موقع واخرنی میچ پورې د سره موقع چې لکه دا میچ وګټل نو تاسو پلی آف ته کوالیفای کېدئ شئ خو دې ځکه د پېښور زلمي څومره هم فینس دي ایله به زه دومره ویم چې بس د پېښور زلمي د میچ بایللو کې بس د ستاسو به ولې زه خیر ویم ځکه دا ټیم چې کم دی د پلی آف مرحلې د کوالیفای کېدو قابل نه دی د پلی آف ته د کوالیفای کېدو قابل نه دی که چېرې تاسو لاهور قلندر وګورئ نو هغوی په دې پی ایس ال کې ښه ګیمز کړي دي کراچي کنګ تاسو وګورئ کویټه ګلیډیټر تاسو وګورئ په دې پی ایس ال کې څومره زبردست گیم کړی دی نو دغه لوبډلې چې کومې پلی آف له کوالیفای شوي دي نو دا په خپل قابلیت باندې په خپل پرفارمنس باندې په خپل گیم باندې کوالیفای شوي دي او دی ډیزرو کول هم چې دی کوالیفای شي پېښور زلمي او ملتان سلطان په دې پی ایس ال کې اورال خراب پرفارمنس کړی دی نو دی ډیزرو کول چې دی بهر شي نو بل ځل چې کله هم پېښور زلمي بل ځل چې کله هم جاوید افریدي د ټیم سلیکشن کوي نو پکې انتهایی سوچ کوي دا ځل په محمد علي باندې باور کول او هغه بار بار موقع ورکول او تاسو را په سکواډ کې ناهدران او د بنگلاديش بادر چې راغله او بنگلاديش نه پاکستان ته اور دی ول یو میچ کې چانس ورنو کو چې خ بادر او خ پیس سره بادر 145 نه 150 پورې غا تعالی ټول اور کوي شپک بالونه غا تعالی 145 150 سپیډ کې وشته شي دا سه پیسر دی خاغلم دای مکور نه کدی احسان الله ځان سره اشتل دی چې ټول پی ایس ال غریب التا سه په ډریسینګ روم کې اوچ کو غلم یو مکور نه کچون کې پکار وا چې محمد علي په ځای احسان الله له مکور کړل و خو غلم مکور نه کوي احسان الله له مکور کولم نه نو دی محمد علي په ځای چې سپینر بادر اشتل و کې دی شي هغه ته دی بچ کړي وږي نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د پېښور زلمي فینس د پاره د زړه صبر د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام